اول چې زه د دې کرک غیرتي خټکو ته د دې زړه د تېنه شکریا ادا کوم چې دوره ګڼ تعداد چې نن جمع شوی او نن تاسو ثابته کړه چې کرک چې کوم دی نه کې صرف کرک ځمکه چې کوم د غیرتي پښتانه پیدا کوي بلکې کرک چې کوم دی د عمران خان دا د پی ټی آی دا او دا کومه جلسه موږ په دې سکرین باندې ګورو نو الحمدلله ستاسو په دې صدر نضلا کې یو غټ ریکارډ جوړ کړ دوره په ګڼ تعداد کې په صدر نضلا کې لا موږ جلسه نه ده شوې او زه نن در روانو ما تاسو به خبر شوي یې چې په لاره کې چې کوم دی پولیس د اسلام آباد پولیس چې کوم دی ماته لارې ونیولې ټولې دا انټرچینج او په دا جي ټي روډ او په نو بهرحال هغې چې کوم دی زه مخې ته پرې نه خو ما غلطي مونږ دا کړې وه چې په کار وه چې زه بېګا شپې تللی وی لکي ته او هغه ځای نه درغلی وی خو بهرحال دا دوم ځل دی چې خټک کرک خلک جمع کېږي او زموږ چې کوم دی قسمت نسته چې تاسو ته در ورسو کني پرون دیرباله خلکو ته ورسېدلو د خټک د کرک خټکو ته زه یو څو خبرې کول غواړم چې هغه انشاءالله د راتلونکي الیکشن نه بعد که چېرې خدای د پاکستان تحریک انصاف ته په دې صوبې چې حکومت ورکړ مرکز چې خو به انشاءالله وي یوه خبره ستاسو د دې رایلټیو ده او د رایلټیو حق باندې چې کوم دی محمود خان کوشش کړی دی چې ډاکه ووایي دا ستاسو ای ډي پي فنډونه چې کوم دي هغه نشته هغه هم په رایلټیو کې دی چې کوم د درشماري لکه یونیورسټي فلا یا چې کوم د جوډیشل کمپلیکس نو انشاءالله دا زه د کرک خلکو سره وعده کوم چې د راتلونکي حکومت چې به د تاسو کوم 12 ارب روپۍ رایلټي ده د کرک دا 12 ارب روپۍ رایلټي به چې کوم ده موږ پاکستان تحریک انصاف په د کرک خلکو ته ورکوي او انشاءالله د تاسو سوشل یا انفراسټرکچر چې کوم ډیولپمنټ یې هغې پر دا پیسې استعمالیږي دومه خبره په دا صدر نضلا کې دا ټولو پښتنو ته وایم دا هر وخت چې کوم دا د ملاګان ور چې کړي او چې ګورو تیر ورته تاسو هم په کرک چې 2 سیټان ورکړل صوبایي نو تاسو د کرک خلک سوچ په وکړئ چې دغه ملایانو صاحبانو چې کوم دي څه کار وکړو څه خدمت یې د قوم وکړو په کار ده چې د صدر نضلا دی اوس یو ځل فیصله وکړي د جمعیت نه ځان خلاص کړي بار بار اوس خو مو دا 16 مهینې د حکومت وکاته دین مو یې وکاته خدمت مو یې وکاته 16 مهینې بعد د پاکستان او خصوصا د خیبر پختونخوا یې چال کړ خدای رسول ته وګورو پیسې نور مه په غلطېږو خان چې کوم دی هغه کوم جنګ شروع کړی دی یا د هغه کوم هغه کاز ده کاز دپاره نن ټول پاکستان راوتی ده نن د کرک کې یا په سوات کې یا په ابتباد کې 3 کنونشنې به یک وخت روانې دي او 3 وړه کنونشنو ته لارې بندې سلې ټیر ګیس اوس خلک چې کوم دی هغو باندې کوتکونه راوګرځول خو خلک بیا راورسېدل او انشاءالله دا د دې ثبوت ده چې نن خیبر پختونخوا چې ورکر ته مخې ته لیډر یې وکني نن خو زه د تاسو ریجنل چې کوم قیادت مو دا ایم پی ایز یا کوم تاسو ریجنل صدر ده هغو ته هم زه خراج تحسین پیش کوم چې تاسو قیادت تاسو سره ناسته او چې خپل لیډر سړي سره ناست دي نو ورکر نور حوصله اخلي او دغه خبره ما پرون تقریر چې کړې ده چې بای چېرته کنونشن نو انشاءالله اوس په قیادت راوځي او کینی به ورکر سره او د ورکر د حقوقو د ورکر د خبرې چې چا چې کوم د څوک یې نه اوري خان وایي هغه سړي به ما سره قدر نه نو یوه خبره یو شعر درته ډالي کوم وایي دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته مینه په شملو ده دلته قدر د دستار دی دلته خان او سردار نشته چې څوک سر لري سردار دی او دا خبره په خټکو ډیره درست راځي